د کابل نیوز ګرام لیدونکو سلام. زه ولید طاهر غلاس. امریکا د خپل ملي امنیت پالیسی اعلان کړل. په دې پالیسی کې امریکا زمونږه گاونډي هیوادونه روسیا او چین خپل رقیبان بولي. وای د هغه ارزښتونو ته ترویج ورکوي چې د امریکا خلاف دي یا د امریکا د ارزښتونو د امریکا د ګټو خلاف دي. ایران خپل ملي امنیت ته خطر بولي په دغه ستراتیژي کې. د افغانستان په اړه د پاکستان په اړه تقریبا هماغه پالیسی ده لکه څنګه چې د جنوبي اسیا او افغانستان پاکستان په اړه مخکې اعلان کړی و ټرمپ. هماغه خبرې پاکستان ته ویل دي چې افغانستان سره تروریزم په وړاندې باید مبارزه وکړي او تروریستي ډلې د منځه ویسي. موږ یو باثباته افغانستان غواړو. لیکن دا چې امریکا په افغانستان کې ده او د افغانستان گاونډي رسما خپل رقیبانو په توګه اعلانوي، نو د دې نتایج به افغانستان ته څه وي؟ زموږ حکومت د خپل خصلت او عادت له مخې دواره ملاتړ کړی دی او دا یو مثبته او ښه پالیسي بلل ده. لیکن موږ ته رښتیا هم ښه او مثبته ده، په دې باندې بحث کوو او په دغه بحث کې موږ سره ملګري دي استاد اسد وحیدی د پانتون استاد او سیاست شنونکي، زمونږ بل ملګری دی ښاغلی اسحاق اتمر سیاسي چارو شنونکي، او زمونږ دریم ملګری دی استاد مصعب فریور د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو استاد. ستړي مشي په خیر راغلی. وایي دې صاحب مخکې دی نه چې دې ته راشو چې دغه پالیسي څه ده او څه نه ده، دا چې روسیا او چین د رقیبانو په توګه اعلانوي، دا په خپل یو اعتراف د امریکا نه دی چې نور نو امریکا یوازینی ستر طاقت نه دی، رقیبان هم لري او د ایمني او ملي امنیت په ستراتیژۍ کې هغه ته توجه هم کوي چې دا زمونږ رقیبان دي او په اصطلاح سیالي او رقابت ورسره اعلانوي. څنګه څه فکر کوئ؟ د لوی خدای په نامه په پیل کې تاسو ته درنو استادانو ته د ټلویزیون کتونکو ته سلام او درناوی وړاندې کوم. زه فکر کوم چې یو ډول امریکا په دې اقرار کوي چې روسیا او چین یې د سیالانو په توګه راپورته شوي یا راپورته کیږي، مګر هم دا له واقعیت نه لري خبره ده او هم امریکا لا په دې ښکاره اقرار نه کوي چې روس او چین د هغه حد کې وي چې یا څومره ځواک چې امریکا لري په هغه حد کې دغه هیوادونه ځواک ولري. یا څه ډول لوبې چې امریکا په افغانستان کې لکه څونه چې امریکا لري، د امریکا د ځواک د دایرې نه وتی هیوادونه دي. بله، د دې تابع هیوادونه نه دي، خپل مستقل لاسه چې رقیب هیوادونه دي. نو هغه د سیاسي علومو استاد ناصر باس کېږي هیوادونه په کټګورۍ تقسیمیږي، یو متفاوت مګر ډېر هغه واقعي بحث دا دی چې یو خپلواک دولتونه دي. له شک پرته چین او روسیه په خپلواکو دولتونو کې راځي، په هغه هیوادونو کې نه دي په مدار هیوادونو کې چې د امریکا په مدار دی وڅرخیږي، یا په تابع هیوادونو کې لکه افغانستان پاکستان د تورته هیوادونه یا هند غوندې مدار چې سړی ویلی شي د امریکا په مدار کې څرخي. په سترو پالیسیو کې هم په کورنۍ سترو پالیسیو کې هم په نړیوالو سترو پالیسیو کې خپلواک دي. نه یوازې چې خپلواک دي بلکې په شدت سره هغه طرف ته روان دي چې د امریکا ګټې ګواښلی شي، د امریکا اهداف ګواښلی شي. که په ټوله نړۍ کې سړی ونه ویلی شي لږ تر لږه په هغو سیمو کې چې دغه هیوادونه پکې سترې ګټې لري، مثلا روسیا په شاوخوا هیوادونو کې، د اروپا په ختیځ کې، په منځنۍ اسیا کې، په منځني ختیځ کې تر یو بریده پورې رول لري. دغسې چین په د چین جنوب سمندر کې، د آسیا په ځینې نورو هیوادونو کې د امریکا ګټو ته سرخوږی جوړولی شي، د امریکا ګټو ته ستونزې جوړولی شي. بل کوم پلانونه چې دغه هیوادونه په راتلونکي کې لري، چین د اقتصادي اړخه دا د یو لارې یو کمربند بحث دی. دا خو د افغانستان د آسیا نه واخله تر اروپا، امریکا، افریقا د ټوله نړۍ سره نښلوي او ستره پروژه ده چې امریکا یې له وړاندې په عملي ډول مخالفت هم کړی دی. حتی په د امریکایي چارواکو دا خبرې کړي چې
البته بهانه لټولي چې دا کمربند لانجمنو سیمو نه تیریږي، په دې اساس دوی مخالف دي، مګر مخالفت ښکاره شته. همدغسې روسیه له نظامي اړخه نه له اقتصادي اړخه ډېره بلکې له نظامي اړخه هغه طرف ته روانه ده چې د امریکا په ځینو سیمو کې، په ټوله نړۍ کې نه، په ځینو سیمو کې د امریکا ګټې ګواښلی شي یا د امریکایانو په وړاندې درېدلی شي. په دې اساس موږ دا خبره کولی شو چې نور نړۍ په یو قطبي نه ده، یعنی نړۍ په هغسې حالت کې نه ده لکه له 1992 کال نه راوروسته چې تر 2001 تر 2003 او بیا تر 2009 او 2012 پورې وه. له 2009 لس نه دې خواته نړۍ تغییر کړی، وروستیو کلونو کې خو په ځانګړي ډول 2014 نه دې طرف ته ډېر زیات تغییر کړی او ښکاري چې نور به هم تغییر کوي. یوازې دا بحث نه دی، د اروپایي اتحادیې بحث هم دی. تاسو خبرونه تعقیب کړي وي په تېرونۍ کې، اروپایي اتحادیې لومړني ګامونه په دې برخه کې واخیستل چې اروپا به یو واحد نظامي ځواک لري. هغه څه چې امریکایانو یې کلونه د مخنیوي لپاره کار وکړ، ځکه چې هلته د ناټو بحث دی، دوی نه غوښتل چې ناټو تجزیه شي. اوس که د اروپایي اتحادیې یو ځواک رامنځته کېږي یا د اروپایي اتحادیې اردو رامنځته کېږي، پوځ رامنځته کېږي، دا خپله د ناټو اړتیا له منځه وړي. په دې اساس دا بحث هم شته. دا ټول هغه بحثونه دي چې سره ټول کړو سړی ویلی شي چې نور امریکا په نړۍ کې یو یعنی دغسې خبره نشي کولی چې دوی ووایي او ټوله نړۍ ورته ووایي چې سمه ده. درست. په دې ستراتیژۍ کې امریکا خپل لاسته راوړنې خصوصا د ټرمپ حکومت هغه په ډېر تمطراق باندې دغه یادوي. په منځني ختیځ کې، په سوریه او په عراق کې د داعش شکست یادوي چې هلته هم شکست ورکړه. خو هلته خو روسیې مداخله وه چې داعش شکست وخوړو، بلکې په یو ترتیب د روسیې مداخله وه چې امریکا شکست وخوړو. نو د اوکراین نیولې د سوریې او د عراق تر پیښو پورې نو دا ثابتېږي چې نو اوس نو څه چې کېږي یوازې امریکا نه ده چې د هغه په خوښه به څه کېږي، اوس د هغې د خلاف هم ډېر څه کېږي چې دا دویم مثال دی. کله نتیجه مهمه وي، یعنی هدف یا وسیله مهمه نه وي چې دا هلته چا مداخله کړې ده، حالت چې حالت رامنځته شوی. په منځني ختیځ کې پیاوړي هیوادونه، پیاوړي پوځونه ختم شول. سوریه له خاورو سره خاورې شوه، پیاوړی پوځ یې درلودو. عراق همدغسې په ځمکه لګېدلی. مصر په بد حالت کې، سعودي له داخلي انفجار سره مخ دی. دا هغه څه و چې امریکایانو غوښتل او دا شوي دي. اوس دا چې له دې نه د وسیلې په توګه له داعش نه استفاده کړې یا داعش یې پیدا کړی، بیا یې د داعش د دې سبب ګرځولی چې یو سوځېدلې ځمکه رامنځته شي، یو د فیصله لکه چېرته چې یو توپان تیر شوی وي، کنډوالې ترې پاتې وي، دغسې ځمکه یې رامنځته کړې. اوس که په دې کې روسیه را داخله شوې، بریدونه یې کړي، مګر نتیجه چې دا د شک پرته د امریکایانو په ګټه ده. هم اسرائیل اوس په سیمه کې کوم رقیب نه لري په منځني ختیځ کې، او هم پیاوړي دولتونه کمزوري شوي. عراق تجزیه کېږي، سوریه د تجزیې طرف ته روانه ده. مخکې مو ویل سعودي عربستان له داخلي کړکېچ سره مخ دی چې د انفجار ویرې ده، یا لږ تر لږه د وروستیو انحرافاتو پر اساس یې په اسلامي نړۍ کې دریځ او موقف په ځمکه لګېدلی دی. همدغسې مصر د کودتا نه وروسته چې پر یو منتخب ولسمشر وشوه، هلته خپله داخلي کړکېچ د ستونزې دي. په دې اساس نتیجه چې دا د امریکایانو په ګټه ده، امریکایان کتلی شي د لاسته راوړنې په توګه یاد کړي. په دې منطقه کې اسرائیل چې د امریکا یو مهم متحد دی، هغه ته ګواښ د منځه تللی. یوازې اسرائیل ته ګواښ هم نه، منځني ختیځ که سړی تاریخ لولي، که له اسلام وړاندې تاریخ لولي، که له اسلام وروسته تاریخ لولي، د سترو قدرتونو د ظهور یو مهم مرکز دی. هغه ځواک، هغه پوتنشل چې دلته و د یو ځواک د رامنځته کېدو لپاره، هغه ځواک یې له منځه وړی د کلونو دپاره. یعنی لسګونه کلونه په کار دي چې منځنی ختیځ په ځانګړي ډول سوریه، عراق او دغه د بیرته هغه حالت ته وګرځي چې له 2010 کال وړاندې یې درلود. صحیح. اتمر صاحب، دغه پالیسۍ کې دوه ټکي چې په سیمه ییزو رقابتونو کې ډېر زیات مهم رول لوبولی شي. یو د هند اهمیت خبره ده چې هم د اسیا پاسفیک معاملاتو کې او هم د جنوبي اسیا معاملاتو کې امریکا ته اهمیت لري، او بل روسیا او چین د رقیبانو په توګه، داسې هیوادونو په توګه چې د دوی هغه ارزښتونه ته ویږي چې د امریکا د ارزښتونو سره
یا د امریکا د ګټو سره په مخالفت کې دي. اوس امریکا چې په افغانستان کې ده او دغه هیوادونه چې د امریکا رقیبان دي دا زمونږ ګاونډیان دي. ایران چې امریکا خپل ملي امنیت ته خطر ګڼي زمونږ ګاونډی دی. چین روسیا زمونږ ګاونډیان دي او امریکا دلته ده. نو د دې اغېزې په موږ باندې څنګه دي؟ په مننې سره تاسو ته درنو استادانو تولیدونکو ته سلامونه ولیکي. یقینا افغانستان د دغو رقابتونو یو محور دی اوس او د دې دغه سیاسي موقعیت جغرافیایي موقعیت افغانستان د غلانجو سره مخ کړی. امریکایانو مخصوصا د 2000 کال را په دې خوا په دې فکر کې وو چې دوی ګلوبلایزیشن جوړ کړي په نړۍ کې او د ګلوبلایزیشن په نوم دغه رهبري خپل امریکایانو په لاس واخلي په دې باندې چې نړۍ نه یو کلی جوړ کړي او د دې مشترکات یو شي او د دې اقتصادي رهبري چې البته هلته خپل لوی کمپنیګان او د کلی ملکی د پلاس کې او د کلی ملکی د دوی پلاس کې. خو زه چې ګورم دغه مفکوره اوس دومره ډیر قوي په خپل حالات نه دی پاتې ځکه هغه نور قدرتونه هم پیاوړي شوي دي کوم چې مخکې په باندې بحث شو. اوس موږ باندې اغېزه څه ده؟ هغه هم ځایګان دي او دلته دی په دغه نیت باندې چې دوی رقیبان بولي. بله پاکستان ګرچې زه ډېر په دې باندې باوري نه یم چې پاکستان په رښتیا سره ګرچې د پاکستان خارجه چارو وزیر څو ورځې مخکې ویلي چې اوس هغه وخت را رسېدلی چې پاکستان ضرور نه دی چې په یو پالیسي باندې په یو ستراتیژي باندې د امریکایانو سره روان اوسي. موږ اوس په سیمه کې نور دوستان لرو اشاره چین او روسیې ته خو بیا هم په هر صورت زه فکر کوم چې د پاکستان او د امریکا دوستي یا ستراتیژیک ملګرتیا ډېر قوي دی او پاکستان یو د هغه هیوادونو دی چې په دغه برنامه کې شامل دی او د امریکا د برنامو تطبیق کوونکی دی په سیمه کې. امریکا په دې ستراتیژي چین او روسیې خبرکون او چین او روسیې عکس العمل بیان عملاً که دلته رقابت وي نو خو دا رقابت مرکز هم موږ موږ د څه معنا لري موږ د دې عواقب څه دي؟ مخکې استاد ویل کنه تاسو متوجه یاستئ چې یو کمربند او یو لارې پروژه چینایانو تقریبا 50 میلیارد ډالر په دې باندې سرمایه گذاري وکړه پاکستان کې. اوس دغه سرمایه گذاري هم د اوس پاکستان کې په تهدیدونو سره مخامخ دی. خپل د چین دولت خپل اتباعو ته ویلي تاسو هغه ځایونو ته نه ځئ چې هلته ګڼه ګوڼه ډېره وي. یعنې دا امریکا نه غواړي چې د چینایانو دغه سرمایه گذاري په پاکستان کې ترسره شي. د بله خوا نه خپله ترامپ پرون په دې ستراتیژي کې وویلې چې زموږ هدف د چینایانو او د روسانو د اقتصادي وضع کنټرول یا مخنیوی دی. امریکا چې افغانستان کې ناسته ده او چین او روسیا په کاڼو ولي دغه کاڼي به بیرته موږ ته نه راځي؟ یقین سره. اوس زه تاسو ته دا وایم تاسو پوهیږئ چې روسیا کله چې 2000 کیلومتره ځي سوریه کې د دې طیارې بمبارد کوي او دغه اوسني موفقیت لکه چې وویل شو چې د داعش ټکولو دا د روسیې یو لوی موفقیت یو لوی لاسته راوړنه وه او د دې امتیاز روسانو ته ګرځي. نو تاسو څه فکر کوئ چې 2000 کیلومتره دوی ځي او بیا 50 کیلومتره دوی نه راځي؟ دا ډیر خطرناکه لوبه ده ځواک صاحب، مخصوصا د افغانانو لپاره ډیر خطرناکه لوبه ده. کوم لوبه چې دوی پیل کړی او امریکا غواړي چې یو خپل ترامپ پرون ویل چې موږ نه پریږدو چې ایران اټومي سلاح ته لاسرسی پیدا کړي. ایران په سیمه کې یو دښمن دی د امریکایانو، روسیا بل دښمن دی د امریکایانو. هلته په عربستان سعودي کې دوی اسلامي لښکر جوړ کړ، د اسلامي لښکر په نوم هلته لښکر جوړ کړ او هغه د هغه هیوادونو دپاره جوړ کړی چې کوم چې جنګېږي ورسره اسلامي هیوادونه دي. همدغه توجه چې د
اسلامیستانو چې د دوی هدف یهودو، د دوی هدف فلسطینیانو هدف همیشه دا و. په هغه وختونو کې چې موږ مکتب کې وو دغه مفکوره د ټول مسلمانانو سره و چې دوی باید د فلسطینیانو مرستو ته ورودانګي او فلسطین آزاد کړي. لیکن دغه فکر اوس د اسرائیل نه د یهود نه اوخته. اوس تاسو هیڅ یهود تر تهدید لاندې نه وینئ. تهدید چې دی کوم ځای دی؟ تهدید چې دی اوس روسیه ده، تهدید چې دی چین دی، تهدید چې دی افغانستان دی. صحیح. نو افغانستان ته د دې عواقب دا دي چې موږ د جګړې خطرناک دي او بیا زموږ حکومت دواره الته اعلان شول او دلته ملاتړ وشو. زموږ حکومت خو ستراتیژیک تړون لري، امنیتي پایبال لري، د دوی معاش ورکوي، د دوی ټول نظام په هغه باندې د دوی دا معاش د دوی ورکوي چې امریکا پالیسي اعلان کړي او دوی ملاتړ وکړي. څه نه پوهېږم، دغه ټول شیان د امریکایانو دي. صحیح. معاش ورکوي نو باید د پالیسی ملاتړ وکړي. جناب استاد، چین گفته که در جواب چون امریکا من حیث رقیب اعلان کرده چین در جوابش گفته که بیاییم که از راه همکاری های متقابل همکاری کنیم با یکدیگر به عوض رقابت. پالیسی چین خصوصا پروگرام یک کمربند و یک راه مبنی بر همکاری های اقتصادی است و آلی هم در جواب به اصطلاح رقابت های استراتژیک و نظامی امریکا چین پیشکش میکنه همکاری های اقتصادی را. چگونه مقایسه میکنین، ارزیابی میکنین روش چین و تعامل چین با جهان و کشورهای منطقه را و تعامل و روش امریکا با کشورهای منطقه و جهان؟ بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. با سلام به شنونده و بیننده، با همکاران تکنیکی شما و شرکای بحث آقای وحیدی و آقای اتمر، با تشکر از برنامه شما. ما افغان‌ها یک ذره مسئله داریم، گستاخی معاف میگن سگزرد برادر شغال است. این 5 ابرقدرتی که در شورای امنیت سازمان ملل متحد حضور دارند هیچ کدامشان دوست اسلام و مسلمان‌ها و خصوصا از افغانستان نیستند. تجربه هم عملا ای را به اثبات رساند. حداقل از 3 قدرت که انگلیس است و روس است و امریکا است، ما نتایجشان در کشور خود دیدیم، حداقل در 40 سال پسین افغانستان. بیشتر گپ را که اتمر صاحب و وحیدی صاحب گفت بسیار گپ بسیار با اهمیت است که رقابت ایالات متحده آمریکا با روسیه و چین دو رقیب جهانیش در کجا صورت میگیره؟ بدون شک در افغانستان. مو افسانه یا فکایی لاف مولا نصرالدین به یادم میآید که با خانم خود از مستان زیر صندلی نشسته بود، در کوچه نزاع شد. طبیعتا مولا نصرالدین آدم بسیار چی بود، متشبث بود، گباش برم که در بیرون چی گپ است و چون بسیار خنک بود املیاف صندلی را در سر خود انداخته بیرون برآمد. اولادا و زنش بیچاره لچو اما تو چی ماندن بی سر بی سیرت یا صورت. ملاک دوباره آمد گفت چی نزاع بود؟ که هر لاف که بود نزاع که بود سر لاف مولا نصرالدین بود. ما دایی بابوه و دایی انگامی. پس ما چرا با گفته اتمر صاحب چون معاش ما را میته از خاطر ما با وجودی که نزاع سر امیل حافظ و ما حمایت میکنیم از این نزاع و از استراتژی امریکا. متاسفانه بگذاریم گپ خود تکمیل کنم. بله. حال ما در این نزاع وقتی که میبینیم بدون شک منطقی استراتژیک و ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک جنوب غرب آسیا که افغانستان در میراقش است، این بدون شک مرکزی رقابت ها خواهد بود. کاش رقابت های سالم و سازنده می بود که از این رقابت های سالم و سازنده یک نظام مسئول و پاسخگو ما در افغانستان می داشتیم. از این رقابت ها حداقل مثل دوران داود خان حسن استفاده می شد، ولی متاسفانه حال خود در افغانستان مسابقه برای مزدوری است، نه برای استقلال و آزادگی. بنان شما اگر گلایه از ارباب اقتدار در افغانستان میکنید که یا چرا عکس العمل نشان نمیتن، آیا واقعا یا ممثل ارادی مردم افغانستان هستند؟ عکس العمل نشان میتن؟ نه، عکس العمل که شما توقع دارین یا ما داریم.
متاسفانه او عکس العمل را که به نیابت از ملت باید از خود نشان بدن نمیتونن، بنا به اعتذار که خودتان گفتیم. از قدیم گفتن کسی که نان میته فرمان هم میته. بنا این توقع از زمامدارای ما که یا بیان در برابر مشی یا استراتژی جدید امنیت ملی ایالات متحده آمریکا اظهار نظر کنن و جایگاه افغانستان به این رقابت‌ها چی کنن معین و مشخص بسازن، ما فکر میکنیم یک توقع بیهوده است. پس اگر چنین است، یعنی از یک جانب آمریکا رقیب کشورهای منطقه و همسایه ما و حکومت ما یک حکومتی که یعنی چیزی سایه آمریکا باشه، پس روش کشورهای همسایه در مقابل ما چه خود بود؟ افغانستان به یک میدان جنگ بین کشورها تبدیل نخواهد شد، بین امریکا و روسیه و چین و ایران و غیره؟ بیشتر دوستای جا گفتن که روسیه به عنوان یک قدرتی که بعد از آمدن پوتین بار دیگه خود جمع جور کرد و به یک قدرت معارض و با گفته آقای ترامپ یا استراتژی جدید امنیت ملی ایالات متحده آمریکا رقیب چی است ایالات متحده آمریکاست، تانست به حساب ضرب شست خود در شرق میانه یا فجایع شرق میانه به امریکایا و به غرب و به ناتو نشان بده. در افغانستان خب به طریق اولا میتونه چی کنه؟ این عکس العمل هر از گاهی که خواسته باشه در برابر چی نشان بده. روسا بسیار یکی از گپای روشن و معلن که بیخیال بحث‌های رسانه‌ای است همکاری روسا با مخالفان مسلح دولت افغانستان است و بسیار صریحا میگن که چون امنیت ملی مرزهای جنوبی ما در معرض خطر است، ما با مخالفان مسلح دولت افغانستان میخوایم رابطه داشته باشیم و این خودش یک چالش بزرگ است که هم دولت و هم حاکمیت به حساب بازمون میطلبه که یا چطور میتونن نسبت به نیات آشکار و غیر آشکار قدرت‌های منطقی و جهانی در قبال افغانستان چی کنن، بی تفاوت باقی بمانن. گپ دیگه که با استفاده از فرصت خدمت شما عرض میکنم، استراتژی جدید امنیت ملی ایالات متحده آمریکا که افغانستان یکی از محوری ترین بحث‌های سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا را بعد از شرق میانه امروز تشکیل میده، بدون شک متوجه ماست، متوجه افغانستان است. ای که آیا ارباب اقتدار در افغانستان میتونن موازنه را بین رقابت قدرت‌های بزرگ منطقه‌ای و جهانی ایجاد کنن؟ جدا من شک دارم و باور ندارم که این موازنه را دیگه ایجاد کنن. لیکن اگر بخوان یک فرصت اومد به افغانستان، خب ببینید یک آرزوست که شما کل ما آرزو داریم که خدای دولت یک دولت خوب ببخشید حکومت میگم چون مسلک ما حقوق است، حکومت یک حکومت خوب بسازه و با ادایش به مردم عمل کنه، این یک آرزوی بسیار نیک است، اما این ظرفیت در حکومت است متاسفانه نیست. بنان بیایم نتیجه گیری میکنیم. رقابت هایی که ایالات متحده آمریکا با روس و چین و حتی با هند در منطقه داره، من فکر میکنم که نه ظرفیت در حکومت افغانستان است که از رقابت ها استفاده مثبت کنه، برعکس حدس مایی از گمانم نظر به تجارب حداقل 17 سال حکومتی که امریکا در افغانستان به وجود آوردن از سال 2001 تا به امروز، من فکر میکنم که این بیشتر به ضرر منافع و مسائل افغانستان منتج خواهد شد تا منافع ما. تشکر. یولان دملر دمین روسا بسته ایده